بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو الافغان شرپاو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کولر دی، کوبر دی، څومره مسافر دی. په خصوصي توګه د سعودي مسافر ته سلام وایم، ټول مسافر ته سلام وایم. په د سعودي حوالې سره دغه پروګرام کوم ځای کې زموږ تنظیم دی او شاهد دی صاحب او دغه ټیم چې کوم دی دغه ملګرتیا کوي او کوم ملګري ورسره مرسته کوي، هغه ملګرو له دا باور ورکوم، دا یقین ورکوم چې څنګه د 2010 نه والا 2020 شو دا زموږ د سوشل ورک روان دی او څلور کاله مسلسل په سوشل میډیا باندې چې زموږ څنګه کار روان دی. دغه کار په وجه باندې کوارټر شته، مدرسې شته، جوماتونه شته، په سونو هینډ پمپ، سلایي ماشینونه، خلکو ته کپړې او د روزاني حساب سره خلکو ته 2000 3000 15000 1500 دا دې خلکو ته ملایوي. همدغه شان دي کتونکو مونږ ته چې په سرسایه کې راغلی وه هغې باندې مونږ پروګرام کړی خو بیا هم دغه ملګرو مخې ته نوي تېر شوي. نو جانالله صاحب چې کوم دی مونږ ته 40 ریال رالېږلي، 85 67 مونږ ته 20 ریال رالېږلي، عبدالغفور صاحب چې کوم دی مونږ ته 15 ریال رالېږلي، 20 مونږ سره یو ملګری دی 15 ریال، جمیل صاحب چې کوم دی 20 ریال، ظاهر شاه جي صاحب 200 ریال رالېږلي، 50 ریال پکې خصوصي زما دپاره رالېږلي، 5324 کوډ دی مونږ ته 60 ریال رالېږلي او دغه شان دی 2172 چې کوم دی مونږ ته 30 ریال راغلي او 7250 چې کوم دی مونږ ته 30 ریال رالېږلي. جمیل صاحب بیا دغه کې رالېږلي 15 ریاله او 20 کوډ چې کوم دی 20 ریال رالېږلي، یعنې دا 475 ریاله مونږ ته سرسایه راغلي. هغه ټیم کې به مونږ پروګرام کړو خو دوباره مې ضروري سره شریک کول. دې سره سره کتونکو نن 4 ورځې چې مخکې مونږ سره کومه چانده راغلې ده او پرون کومه راغلې ده نو هغې کې به مونږ ذکر کوو. 20 چې کوم کوډ دی دې مونږ ته د روزاني حساب سره رالېږي نو 650 ریاله چې کوم دی دا کارډونه د مونږ ته رالېږلي. اوس په ملګري وایي چېرې دا کارډ نو تاسو بالکل ځین کارډ اخیستی شئ هغه ته لېږلی شئ او هغه مونږ نغدي کوم دلته کې راشي دغه دفتر او دغه غریبانان پرې مستفید کېږي. دې سره راشد صاحب چې کوم دی مونږ ته 15 ریاله، ما ته چې کوم دی سعودي عرب نه چا 2 ریاله 2 کارډ رالېږلي د 15 ریاله. دغه شان دی شان الله شانلې والا چې کوم دی د مونږ ته 21 ریال رالېږلي. دغه شان دی جمیل مونږ ته 15 ریال رالېږلي، حاجي یوسف مونږ ته 100 ریال، 966 کوډ دی 50 ریال، جانالله چې کوم دی هغه جانالله شانلې والا دی دا جانالله 20 ریال رالېږلي، قیوم نور چې کوم دی 40 ریال، عثمان غني مونږ ته 50 ریال، عادل نواز مونږ ته 100 ریال او دغه شان دی عادل نواز چې کوم دی بیا مونږ ته 100 ریال رالېږلي، جانالله شانلې والا بیا 20 ریال، سواد خان چې کوم دی 50 ریال او سید ابراهیم جان چې کوم دی 200 ریال، جانالله بیا چې کوم دی 20 ریال، 010 کوډ 10 ریال، ابو ارمان چې کوم دی 20 ریال، راشد خان 15 ریال، حاجي یوسف چې کوم دی بیا 100 ریال، عمرزاده 15 ریال، آفتاب 315 او جانالله شانلې والا بیا 20 ریال رالېږلي دي. دغه شان دی مونږ ته هغه چې کوم دی 310 ریال بیا رالېږلي دي او دغه شان دی 310 ریال چې رالېږلي ولی خان تالاش لوی وردیر نه مونږ ته 300 ریال رالېږلي دي او ما ته چې کوم دی یو ملګري 2 کارډ رالېږلي 20 والا نو 40 ریال رالېږلي، حاجي یوسف صاحب بیا چې کوم دی 100 ریال رالېږلي دي او دغه شان دی 27 26 چې کوم دی مونږ ته 20 ریال رالېږلي دي او دکان کې 265 ریال جمع شوي دي هلته کې د شاهد جي صاحب سره، یعنې 2991 دا مونږ ته ریالونه چې کوم دی دا چانده نن مونږ ته رارسېدلې ده. امجد لودي صاحب مونږ ته 1,40,000 روپۍ رالېږلي دي، اصغر چې کوم دی مونږ ته 60,000 روپۍ رالېږلي دي. دا د دې هفتې چې کوم دی مونږ ته کومه چانده رارسېدلې وه د تاسو سره شریکوله. زه د خپل سعودي ملګرو ته چا چې دا پیسې رالېږلي دي هغوی ته دا یقین باور ورکوم او نور هغه ملګري راته وایي چې الله ته جواب دی، الله ته صفا یې نو انسانانو ته به ځان د صفا کړي. بیا چې کله هم داسې حال راځي نو تورونه هم لګي، الزامونه هم لګي، مسلې به هم راځي او په اعصابو به زما مینهوال هم ځان مضبوط ساتي او زه به انشاءالله چې ستاسو دا کومه مینه را سره ده، کوم لګو دی را سره، کوم دا تاسو ما سره کوم کومک کوئ رابطې کوئ نو انشاءالله دا سلسله به مخ وړاندې رواني او شاهد جي صاحب او د هغه ملګرو ته وایم، جانځیب استاد په دوبۍ کې دی هغوی ته وایم چې همت به نه بایلو. دې وخت کې پښتونخوا کې به سوشل ورک ویني
هغه به الحمدلله ستاسو دارور کې لبخان شرپو به کوي او په زیات مقدار به کوي او په روانه سلسله د روزاني حساب سره چې خلک راځي او د دې ځای نه سوړي زما چې کوم خیان دي رونه او غریبانان دي یتیمان دي کونډې دي هغوی زما دا پروګرام اوري زما دفتر دروازې کولو دي هر وخت تاسو راتلی شئ او چې سب قسمت کې وي تاسو ته به دررسي او سلسله بنده نه ده نه بندو او څوک وایي چې په دې دومره چغو سرو په دې خبرو به الف خان شرپو فاونډیشن یا د دفتر بند شي نو دا خاطر دی هغه خلک جمع وساتي کتونکو داسې وړوکي سازش نه دی دا ډېر غټ سازش دی او ډېر غټ سپانسرشپ روان دی ډېر په غټه سطح روان دی چې غریبانو سره زیاتې کېږي او غریبانو ما سره زیاتې نه کېږي هېڅ هم نه زه دې چارسده کې ناست یم په دې دفتر کې ناست یم مجرم روان دي تېرېږي او همدغه خبره کوم چې بېګا سبا مرګ د پړم سامان نشته خو د وخت ضرورت وي معاشرې ته هم تصویر ښودل وي بعضې خلکه وایي چې یاره بس ته خاموشه شه نو نه چې یو خبره کې خبره وي نو خبرې به کوو خو کار به چلو کار روان دی او همدغه خبره کوارټرې شته مدرسې شته جوماتونه شته په سوونو هینډ پمپې هغه کورونه چې هغوی سپانسر شوي دي زما دغه مسافر وروڼو هغوی ته ډایرکټ پیسې روانې دي د میاشتو دلته کې چې کوم موږ ته رالیږي زموږ د وجې نه چې کوم دې خلکو ته روان دي یتیمان ماشومان چې دې وخت کې موږ د تعلیم وسیله دي او دا پیسې زمانې دي دا دغه شتمنو خلک دي دغه د الله والا خلک دي انشاءالله دا سلسله به مخ وړاندې وځو خپل ټیم ته خپلو ملګرو ته یم چې همت به نه بېلو او کوم خلک چې دا کوم سازشي عناصر دي دا به یو ورځ خود به خود چې کوم دی وخت په ثابتېږي نور په ګوته نه پټېږي په خپلو دعاګانو کې بیا ساتئ زموږ په دعاګانو کې ډېره مننه خوشحاله او پاتې شئ